دې مور او پلار ستا سره ډېر تکلیفونه تېر کړي دي، ډېر مشقتونه برداشت کړي دي، ډېرې سختې تېرې کړي دي. هغه سختې چې دي هغه بیا اولاد ته په نظر نه راځي، هغه ورته بیا نه ښکاري. مړ وایي زما سره مور او پلار څه کړي دي، مړه زموږ له مور او پلار څه را کړي دي. ټول هر څه بیا ترې هېر شي. او خاص کر چې کوم بچی داسې لږ دنیایي لحاظ سره لږ ښه وي، مطلب دنیایي مال اسباب لږ ورسره وي او بیا څه لږه عهده ورسره وي. حالانکې دې عهدې ته چې دی رسېدلی دی، دی د پلار د وجې نه رسېدلی دی. که دغه پلار اوس داسې کړي وي چې په ماشوموالي کې د ده تربیت نه وی کړی او دی چېرته څه بل کار کسب ته کېنولی وي او یې نه وي چې مړه خو بس یې هسې لږې پیسې به له لګټي زه به پرې لږ دمه یم، نو بیا به ښه تابعدار و. هغه پلار اوس هغه سختې تکلیفونه هر څه تېر کړه د بچي دپاره، ځان باندې سختې تېرې کړلې، ځان باندې لوږې تېرې کړلې چې دا بچی مې کامیاب شي. او دا عامه مشاهده ده، هر یو پلار دا غواړي چې زما بچی زما نه ډېر کامیاب شي. هر مور پلار دا غواړي خپله چې پې هر څنګه لوږې تنګ دي سختې تېرېږي هغه برداشت کوي، خو د مور او پلار سوچ دی چې زما بچی زما نه ډېر کامیاب شي، زما نه درته ښه مرتبه ښه عهده میلاو شي. خو چې دغه بچي ته کله بیا عهده میلاو شي نو بیا په پلار باندې شرمېږي. بیا چې پلار مخې ته راشي نو بیا چې دی شرمېږي چې داسې ملګرو ته یا چا دا ویلی نه شم چې دا زما پلار دی، بیا په دغه پلار باندې شرمېږي. نن کې دغه پلار دی دې مرتبې ته رسولی دی چې دا بچی د دغه مور پلار خپې لاس ښکل کړي چې ده ته دا مرتبه د دې وجې نه چې دا هغه حاصله ده. نو ډېر دا بدبخته اولاد دي او دا هغه عامه مشاهده ده. یو پلار څلور پنځه بچي چې دی ساتي او ښه سهولیت ورته ورکوي، د ژوند اسباب ورته مهیا کوي. مخکې خبره ذکر شوه ځان باندې که لوږه تېروي، سخته تېروي، تنده تېروي، خو اولاد له سخت او تکلیف نه ورکوي. خو دی وایي چې زما بچی کامیاب شي، زما بچی دی مشقت او تکلیف کې پرې نه وځي، په خپله به زوړ چې دی زړه کپړه پیزار چې دی اچوي، خو د بچي دپاره به د ښه کوشش کوي چې زما بچی د ټولو نه چې دی ښه وي. دا هر څه دی برداشت کوي، دا کوشش کوي. نو دا څلور پنځه بچي چې دی ساتي او بیا چې کله موقع راشي دغه څلور پنځه بچي کامیاب شي، عهدې هم ورته میلاو شي، مال اسباب هم راشي، کور هم چې دی راشي، گاړی هم راشي، پیسې هم راشي، نو بیا څلور پنځه بچي یو پلار نشي ساتلی، یو مور بیا نشي ساتلی. دا څومره د افسوس مقام یې بیا یو بل ته پاس کوي، یو یې لکه دا ستا دی او بل وایي ستا دی. دا چې کله ماشوماني که نه ماشوماني د اولاد ماشوماني نو دی څه وایي چې پلار رامنډه کي، یو پلار راشي د یو بچی رامنډه کي وي دا زما پلار دی، بل بچی رامنډه نه وي دا زما پلار دی، بل بچی رامنډه کي وي دا زما پلار دی. که مور راشي نو یو بچی وایي چې وایي چې دا زما مور ده، بل نه نه دا زما مور ده. نو ماشوموالي کې وي دا زما دي. چې کله دغه بچي چې دی هغه مرتبې ته ورشي، عهده ورته میلاو شي، مال اسباب راشي او بیا موقع راشي، نو بیا چې مور او پلار وایي زه د چا یم، نو بیا یو بل ته یو بچی وایي دا ستا دی او بل ته وایي دا ستا دی، یو ته وایي دا ستا مور ده، بل ته وایي دا ستا مور ده، بل ته یو ته وایي ستا پلار دی، بل ته وایي دا ستا پلار دی. دغه بچي بیا مور او پلار نشي ساتلی. ایو ځای کې وایي تقسیم کېدو، ځمکه تقسیم شوله، بچي وو، نو چې د بچو په منځ کې ځمکه ټوله تقسیم شوله نو بیا یې خسته نشتو چې هلکه دا ځمکه ځکه کله ځمکه تقسیم شوله اکثر یو ځمکه لږه ښی بله لږه کمزوري، نو یې خسته یې ویشتو، نو هغه خسته کې یو چې د چا راوخته نو یو به وایي د چا دا به لږه خره یو لکه زما پلانکې ځمکه زما راوخته، دا زما ارمان و چې دا ځمکه زما راوخېږي، بس دغه ځمکه زما راوخته، دا زما شوله. بل به ویل دا زما شوله. د ځمکو تقسیمونه چې کله کېدل نو هر یو ویل پلانکې ځمکه زما ده، پلانکې زما ده، دا زما ده. چې د مور تقسیم راغی نو مور وایي زه د چا یم، مور دغه شان پاتې شوله، مور پکې چا هم وانه خستله. نو یا مور پکې وایي چې زه د چا شومه، نو یې ټولو سرونه ښکته کړه. یو ته وایي چې لکه دا مور ستا سره شوله، ستا سره خوشحاله ده، بل وایي چې نه دا زما سره خوشحاله، ستا سره خوشحاله ده، ستا سره شوله. نو مور چې دی هغه بیا یې نه اخیستله. حالانکې
د دغه مور دعاګانو دې ځای ته رسوي د هر څه دي چې د هغه دې دپاره ساتلي وو که مور او پلار دا ویلي وي چې مړه بچي دي خپل غم به کوي او ځان له ښځو مزې چرچې پې کولې د دې ته به بیا هېڅ هم نه پاتې شي نو دا دی چې الله جل مور او پلار سره احسان